اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المتطهرين الغر الميامين لا سيما إمامنا وقائدنا وصاحبنا بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام الخاسر من غفل عن إصلاح الميعاد درود و محمد و آل محمد باندے عزیزان گرامی قدر ایماڑی رو قدر منو عزت منو قرآن ورنو موداسو تفسیر موضوعی خسارات و خسران و نقصان سے انسان دغی زندگی کی سنگ نقصان و تمیلویگی انسان تا سنگ انسان خسارات تلویگی بگا دی موضوع موداسو ابتدا وکڑلا انشاءاللہ که داسو تیادو مود النفس یعنی دخپل زان خسارات سو وجهات و خیال نن غړو مغو وجهاتونه یوه وجهات سے انسان خسارات تالویگی نقصان مندی خسارات و نقصان معنی و دی اصل مقصد مو بگارز کرد یعنی انسان دغه د زندگی کومه سرمایه د سرمایه لاس نتنوزی انسان نقصان کسی ضرار کی رسی مولا امیر المؤمنین علیہ افضل الصلاة والسلام فرمائش کوي الخاسر من غفل عن اصلاح الميعاد خسارات اخ چوبیا مندو آغا چوک خسارات کے دے آغا چوک نقصان کے دے سو چوک قیامات اصلاح نا غافل شوالو توجہ مدے وڑنو چوک سا مارگ نا غافل شوالو چوک سا قیامات نا غفلات کی شکار شوالو غفلات وکرلو دا کاس خسارات کے دے علامہ جوادی عملی بزرگار اغا عظیم فلسوف بزرگار دیر اخکل رو غیبا خبر سموتاسو ذہن اغا طرف تا مبزول کئی اغا عظیم شخصیتی در حقیقت دغا کانس میعاد نا قیامات نا غافل دے دو سارا انسان نا دے دو حیوانات مرتبه کے دے ویلی سکومی انسان دی دنیا حادا پوری محدود دے کنا خود سوچو کردونو دا دا حیوانات و دستور دے حیوانات هم اخری وچی کی تولیدی ناسل وکی وخات اندہ سے دے کنا بل سو سوچ نوی انسان سا اشرف المخلوقات گرزے دلے دے انسان سا اٹول مخلوقاتنا بالا ترین مخلوق گرزے دلے دے اسلام دا انسان دا سا خود فضیلات ورکڑے دے واجہ سباب دا دے سا انسان دا غدرو سوالونو جواب کی لگیا دے سا انسان یہ کم زینہ روغلو زکم زینہ روغلو نددی جواب دے ان للہ ز خدای طرف نہ روغلو توجہ مدے کا نورو و بیا انسان سکم دے خپل ناس کی خپل ضمیر کی داغا سوال ہم انسان خپل زون نکئی سا چی پارا رغلے ہو ویلے رغلے ہم داغی دنیا کی ز خدای ویلے پیداو کڑے ہو ہر وی انسان فطرات کی دا سوال پیدا کی گی وڑا بچی فطرات کیا دا سوال دے انسان فطرات کے دے اندقو سوالات واجنا اندقو سوالات و جوابات واجنا انسان اشرف المخلوقات گرزے دلے دے ہر یو انسان دا سوچ کی سزکو مزار اپنا روغلو ان للہ خدای تر اپنا روغلو
بیا ویلې راغلم څه واجې نه راغلم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون عبادات پر راغلم. دریم سوال هر یو انسان فطرات کی هر یو انسان سر نوشت کی دغه چولې شوی دی چې انسان دغه سوال کی سچې تراونیو کومه ځینه راغلم ویلې راغلم و چې تراونیو قیامت تراونیو ان لله خدای طرف نه راغلم و ان الیه راجعون او خدای طرف ته واپس روانیو. سو کوم یو انسان دغه سوالاتونه غافل شولو مولا امیر المؤمنین دی ساندغه انسان د خسارات و نقصان بیامندل. پس هغه خاسرین سمو تاسو بیانول سبیګه مجلس کې تاسو عرض وکړلو قبیل سخبرور قاتل وګرځلو خاسرینو نو نور مثالونه تاسو په خدمت کې عرض کړل. هغه خاسرینو نه یو خاسر انسان یو نقصان مندی دغه کاس دی چې هغه خپل ځان نه غافل شولو هغه میعاد نه قیامت نه غافل شولو. عزیزان گرامی د مو تاسو اهل بیت اطهار علیهم الصلاة والسلام خپلو روایتو کې دومره زور ویلې لګولی دی چې کله مزلونه تاک شي بیا قبرستان ته ځئ دا چی پاره دی لږ سوچ ورباندې کوئ اهل بیتو اقوالو باندې سوچ و فکر سره توجه سره فکر ورباندې وکړو. الله د اهل بیتو افکارو کې ډېر حکمت ورکړي دی. ویل اهل بیت یې چې کله مزلونه تنګ شي بیا قبرستان ته ځئ. ویلې څه حقیقت کې کله انسان زړه تنګ شي که نه بیا خپل خونې کې انسان زړه خوشحالېږي که نه ایمو حقیقي خونه مغه دی. څه کوم انسان خپلې خونې نه غافل شو هغه نقصان بیا موندو که نه څه کله انسان خپله خونه پرېمنده خو یقینا نقصان به موندي. عزیزان گرامی پیغمبر اکرم یې څه کله جنازه وکسي یې بیا ځان سره دا یا عموما مو څه کله جنازې کسو آرمي شادي کسو نه یم خبر واقعا زه تاسو ډېر پاک پکې ځای زه به خپل ځان ته وایم د صرفات وجود ګناهانو نه مڅه ډاک دی خپل ځان ته زه ته یم څه کله ورکې انسان څومره بدبخت شي د دومره ډېرې جنازې چې مو روزه نه کسو بیا یاد نه غافل یو سیوارز به ما مړ کېدون یو. عزیزان گرامی قدر هر چی نه انسان غافل کېدای شي مرګ نه انسان څنګه غافل کېدای شي دینه پورته یقیني شاید دنیا کې بل چی شته کېدای شي دنیا کې ځنه بدبخت خلک داسې وي چې هغوی خدای وجود نه انکار وکړي شته ځنه ملحدین که نه اما دنیا کې روی زمین باندې به یو فرد یو انسان ما ته داسې ونه ښایي چې هغه مرګ نه انکار وکړي. توجه مو کړو مرګ هر چا دپاره یقیني شی دی هر چا دپاره یقیني دی هر څوک نه یقین ساتي څه کله دومره یقیني دی دومره 100% حتما تلونی یو بیا څنګه ته نه غافل یو. همو تاسو پښتو کې یې که نه څه کوم شي نه د خلصېدا نه کېږي دوه ورځې ستړې ماسویر کوه مرګ نه چا خلصېدان شته وړو څه کله خلصېدان ونشته بیا غافل ویلي وړو بیا بې فکره ویلي وو. پیغمبر اکرم څه کله جنازه وکسي نو بیا ځان سره داسې آیا انا انشاءالله بکم لاحقون څه کله هم جنازه کسي بیا داسې یوه ورځ به مو هم تاسو سره ملحق کېږو مو هم د سر تاسو طرف ته در روان یو. دې سره انسان ته مرګ یادېږي ډېره زیاته ضروري دي. عزیزان ګرامی قرآن مجید داسې فرمایش کوي اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم وسمعهم وابصارهم اولئک هم الغافلون لا جرم انهم فی الاخرة هم الخاسرون. ښه سوچ وکړو نو ایمو تاسو موضوع بحث خسران و خسارات والا دی که نه قرآنی څه چا هم چوک هم غافل واقع شولو چا هم مرګ په ویر کړلو مرګ نه غفلات واقع شولو دا داسې کسان دي چې د زړونو باندې خدای مهر لګولی دی ټاپې ورباندې لګولي دي نه فقط زړونو باندې دوی غوږو باندې مهر لګېدوني دي دوی سترګو باندې مهر لګېدلی دي یعنی در حقیقت غوږو سره هر چې اوري خو حق نشي اورېدای سترګو سره هر چې کسي خو حق ده نه کسي دا هغسې کسان دي څه دوی غافل دي څه چې زړه باندې ټپې دي هغه غافل دي غافلانو زړه باندې ټپې دي.
ولا جرم انهم فی الاخرة هم الخاسرون. یقینا دغسې کسان قیامت کې دوی نقصان مندلی دی، قیامت کې به دوی ډېر غټ نقصان مندي وړو. توجه هم واسه ځای که نه وړو، ستړي ښه نه وایي که نه عزیزان ګرامی. بس دا ډیره مهمه دی. مولای کائنات مولا امیر المؤمنین یې مرګ نه غفلت یعنی نقصان کوله دی، یعنی خسارات کوله دی، خسارات ځان چوله دی. بل عامل زه نن غواړم شاید اندي باندې زیات وضاحت او کوم ډیر مهم هم دی. یه بله واجه څه وجنې انسان خسارات تالویږي، نقصان مندي. هغه قرآن مجید یې سوره اعراف آیت نمبر 99 کې افامنوا مکر الله فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون. ښه سوچ وکړو نو قرآن مجید یې آیا تاسو د خدای مکر نه خپل ځان محفوظ ګڼئ؟ قرآن وایي و ټکي ته سوچ وکړو. آیا تاسو خپل ځان خدای مکر نه محفوظ بلوئ؟ خدای مکر نه هیڅوک خپل ځان محفوظ نه مني مگر هغسې کسان چې هغوی خاسرین دي. یعنی که چیرې چا خدای مکر نه ځان محفوظ وبللو، که چا دا ویله چې خدای مکر ما باندې نه رسي، نه دغه نقصان بیا موندلو. عزیزان کرامي دا یو بحث دی، ډېر مهم بحث دی، هغه مکر الهي. مکر عموما که چیرې انسانو دپاره استعمال شي یو منفي معنا لري. مکر یعنی فریب، دوکه انسان دپاره. اما څه کله دغه لفظ پروردګار ځان دپاره استعمال کړی دی. مکر و مکر الله ان الله خیر الماکرین. هغوی هم مکر کوي، خدای هم مکر کوي، خدای بهترین مکر کوونکی دی. څه کله پروردګار ته دا لفظ استعمال کړي بیا منفي معنا نه لري. بیا کومه معنا لري اوس تاسو ته عرض کوم. کله کله وخت کې انسان خپل ځان ډېر هوښیار بلي که نه، انسان یوه غټه غلطي دغه دی چې هغه وجه و متکبر دی، خپل ځان ډېر بلند بلي. څه کله خپل ځان یې بلند وبللو، ځان یې ډېر هوښیار وبللو، هغه یو چال جوړوي، یوه طریقه جوړوي بل انسان ښخولې دپاره، یا اصلا خدای سره مقابله کوي، خدای سره چلکي کوي. یی څه پروردګار څه کله دغه بنده وکسي که نه څه خدای سره د چلکي کوي یا د خدای بنده په خلاف د چلکي کوي، نه دغه څه دي کوم یو چال جوړ کړی دی، کوم یو فریب یې جوړ کړی دی، کوم یوه طریقه یې استعمال کړي دی، دې طریقې ختمولې دپاره پروردګار یوه داسې طریقه استعمالوي چې دې دا طریقه مکمله ختمه کړي. دغه ته دی مکر الهي. انشاءالله مثالو کې به زیاده توضیح شي. تاسو لږ سوچ ورباندې وکړئ څنګه ځنه کسان داسې هشته چې خدای سره دوکه کوي. قرآن مجید کې شته که نه ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم. منافقین هغه دي چې هغه خدای ته دوکه ورکوي. منافق څوک دی چې ظاهر یې ښه دی باطن یې بد دی. ظاهر کې ځان مؤمن ګڼي، باطن کې کفر و نفاق نه ډاک دی. یعنی خدای ته د دوکه ورکول غواړي که نه، ظاهر کې المنځونه یا کوي اما باطن کې خدای خلاف دی، زړه کې خدای مخالفت دی. دغه منافق یعنی خدای گویا خدای سره د دوکه کوي. خدای دې وهو خادعهم، در حقیقت اندوی په خپله دوکې شکار شوي دي، بیږي ده نه. ستړي ښه نه وایي وړونو که نه. دغسې کسان چې هغه خپل ځان د خدای مکر نه محفوظ ګڼي که نه، خدای مکر یې ما سره نه شمیلېږي، خدای مثلا ما ته مکر نه جوړوي، دغه خاسرینو نه دی، دا به نقصان مندي. دغه مثال درته عرض کوم، دغه مثال سره به ډېر تاسو توضیح شي چې مکر الهي چی دی. حضرت صالح علیه افضل الصلاة والسلام ډېر عظیم پیغمبر د پروردګار چې هغه صالح کومه یوه اوښه دی قرآن مجید کې د دې ټوله ذکر شته. یقینا انشاءالله ټولو دې طرف ته متوجه وي، دا مو پړاو ضرور کړی. حضرت صالح علیه السلام قوم کې ډېر محنت وکړو، ډېر کوشش یې وکړو، خو ډېر کم کسان وو چې هغوی حضرت صالح و خدای باندې ایمان راوړو. هغسې کسان چې هغوی منافقین وو، کفار وو، مشرکین وو، هغوی وغوښتل چې حضرت صالح قتل کړي. حضرت صالح علیه السلام کار ختم کی، ویلی چې هغوی دپاره
هغوی دین هغوی کوم شرک و هغه شرک په خلاف و دي وایي چې هغوی ته دغو خبرو خواند نه ورکولو. حضرت صالح علیه السلام دپاره یوه توطیعه یې جوړه کړه، یوه طریقه یې جوړه کړه، یوه چلکي یې وکړله، یو مکر یې وکړو، یو فریب یې وکړو. ښه سوچ وکړو نو څه یې وکړل؟ خپل قوم نه انو قبیلو نه انه کسان را جمع شول. هغه انه کسان اول حضرت صالح علیه السلام ځای پسې سار شوه چې حضرت صالح د چېرته عبادت کوي. اس هغوی ته پته ولګېده چې حضرت صالح علیه السلام عبادت دپاره د غره ته ځي. هغه غره کې یو غار لاندې د پروردګار عبادت کوي، خدای سره د دعا راز و نیاز کوي. څه کله دوی ته د ځای پته ولګېده، بیا دوی د انه کسان ټوله را جمع شول. انه ځکه هر قبیلې نه یو یو فرد را جمع شولو، ځکه سبا څه مشکل شولو هم بیا به ټوله قبیلې یکجا وو، لکه څنګه پیغمبر اکرم ته کومه توطیه شوې وه. یعنی منافقینو ټولو یې کې راویشت دی. څه کله دغه انه کسان راغلل غواړي چې حضرت صالح باندې هغه غار لاندې حضرت صالح علیه السلام عبادت کول، هغه غار حضرت صالح باندې زور ویر که حضرت صالح غار نه لاندې کی و انده شب حضرت صالح علیه السلام شهادت به وکي شي و کار به ختم شي. څه کله دوی راغلل غواړي چې هغه غار حضرت صالح باندې راوغورځوي. حضرت صالح هغې ورځې باندې لږ لیټ شولو. ښه سوچ وکړو، لږ ناوخت شولو. څه کله دوی راغلل حضرت صالح ځای ته خود به خود هیچا هیڅ کوشش نه کړی، نه چا لاس وړلو. هغه غار اندغو انو کسانو باندې راچر شولو، دوی باندې پاسه ولوېدلو. دښته یې مکر الهي او کومه طریقه، کوم چال، کومه چلکي، کوم فریب څه دوی حضرت صالح دپاره د خدای بنده دپاره جوړ کړی و، مغه شکار دوی پخپله شول. عزیزان گرامی، دعا وکړو چې پروردګار مو خپل مکر شکار ما کړي. دا د مو تاسو دعا نه دی، دا د اهل بیتو دعا دی. اهل بیت اطهار علیهم السلام خپل زندگی کې به دا دعا ډیره کوله. دینه مخکې چې زه د هغه دعا ذکر کوم، د حضرت صالح علیه السلام دغه آیات هم تاسو په خدمت کې عرض کوم. سوره نمل آیت نمبر 50 کې دغه ټوله قصه خدای ذکر کړی دی. مکرو مکرن، هغوی یو مکر، هغوی یو چال، هغوی یو فریب جوړ کړلو. و مکرنا مکرن، مو هم یوه طریقه جوړه کړله. هغوی یوه طریقه جوړه کړې وه، انداسې دی که نه، مو یوه طریقه جوړه کړه. وهم لا یشعرون، هغوی ته پاته یا نه وه. فانظر کیف عاقبت المکرهم، نو بیا ته سترګې وغړولې چې هغوی مکر نتیجه څه ووتله. هغوی نتیجه دا ووته چې ان دمرناهم وقومهم اجمعین، څه هم هغه ټول تباه کړل، هم یا ټول قوم تباه کړل. څه کله چوک پروردګار مخالفت کی مکر جوړوي، نو بیا پروردګار داسې د مکر هغوی شکار جوړوي. دغه دعا شپږم مولا به ډېره کوله خپلې زندګۍ کې. اللهم لا تمکر بنا، خدایه مو د تا مکر شکار ما کړي. پروردګاره ای تا مکر ایمو شامل حال ما کی، دی تا مکر مد ځانم وویني، مو دې حتی ورسوي چې مو دا سوچ وکړو چې موږ د خدای مکر نه محفوظ یو. هر ټایم کې انسان په کار دی دا سوچ وکړي، دا فکر وکړي، بل چا دپاره توطیه جوړه نه کړي. ویلې چې ته بل چا دپاره توطیه جوړوي، خدا هم تا دپاره توطیه جوړولی شي. کوم یو کس بل چا دپاره توطیه جوړوي، یعنی دا د خدای مکر نه خپل ځان محفوظ ګڼي که نه، همدغه کس خاسرینو نه دی، دغه کس به نقصان مند دی. ابو سفیان جنگ بدر کې څه کله پیغمبر اکرم سره جنگ دپاره لاړلو، دغه جنگ کې ابولهب نه ولاړ. ابولهب مدینې کې پاتې شوی، نه مکې کې پاتې شوی. ابولهب هم د پیغمبر دښمن و، ابو سفیان هم و، خو ابولهب نه لاړو جنگ ته. اس ابو سفیان جنگ وکړلو، واپس کله راغلو ابولهب ته نه پوښتنه کوي چې ابو سفیان پیغمبر اکرم سره یعنی محمد سره مو کوم جنگ وکړو، هغه لږ احوال راته وایه، څنګه چال و، څنګه جنگ مو وکړو. ویل شکست خوردار راغللوی. اس ابو سفیان ته هېڅ کسان یې مو زیات، تورې یې مو زیاتې،
مو هر څه چال و چلکی و هر څه طریقه مې استعمال کړه بیا نقصان مو ته ملوېدو. مو هغه طریقې استعمال کې د جنگ ولا سمو یو جنگ کې نه وی استعمال کړي، بهترینی طریقې کار مو استعمال کو بیا هم شکست مو خاړلو. نه یم خبر سره رسول اکرم سره کوم یو فوج و چې و څه کسان یامونه کم وسان یامونه کم تور یامونه کم بیا هغوی ته فتح میلاو شوه، هغوی مو باندې غالب راغلل. دا څه وجه دی څه سبب دی نه شوم پوی. هېڅ کله دا خبره ابو سفیان وکړه. هغه ټایم کې د عباس ابن عبدالمطلب یو غلام و ابو رافع نومیدو، هغه هم هغه ځای کې موجود و. هېڅ هغه ورته یې څه ویلې استه دسته خبرې کې خو صفا وایه که نه سر محمد سره الله مددګار و. صفا ستره الفاظو کې داسې وایه څه پروردګار مدد و ورسره. تا خپلې چال چلکې وکړلې، تا چلکې ټوله خدای ناکامې کړي، اما پیغمبر اکرم مکر ورڅخه مکر الهي و، هغه غالب راغللو. هېڅ هغه نه بعد کله دا خبره ابو رافع وکړه، هغوی باندې ډېره باده راغله. ابو رافع رمان کړلو وی ویلو وی ټکولو څه سارې زخمی شولو. ابو لهب د ورته یې څه که چیرې داسې خدای مکر کوي، خدای هم طریقې استعمالوي، اوس ته خدای نه وغواړه چې یوه طریقه استعمال کړي ته مو له خلاص کړي. سنده خبره ابو رافع سترګې وچاتې کړي څه پروردګاره ابو لهب خپل مکر شکار کړي. څو ورځې نه وې تېر ابو لهب یوې داسې بدارې بیمارۍ کې مبتلا شولو، څغه بیماری جاگیرداره وه، یعنی متعدي وه، نورو ته هم منتقله کېدله. داسې عجیبه بیماري وه څو حتی خپله خیلخانه هم ابو لهب ته نږدې نه ورتلل. تاریخ جملې داسې دي چې ابو لهب ته به یې مړۍ تیږې پسې وتړله، تیږه به یې وریان او ته وشړله، مړۍ به یې داسې ورکوله. ایس بیا ابو لهب همدغې بیمارۍ نه واصل جهنم شولو، د دنیا نه لاړلو. خو بیا چوک تیار نه اوس ابو لهب جنازه دفن کړي. دغه مکر الهي دی. څه کله چوک هم مکر الهي د خدای مکر شکار شولو که نه، هغه بیا دومره بدترینه نتیجه به کسي چې ټولې دنیا دپاره عبرت باعث جوړ شي. عزیزان ګرامی، زه دا مې عرض وکړلو څه مو دعا کوو خدای نه دغه څه مو مکر شکار نه شو، خو د مکر الهي کوم کسان شکار کیږي دا ډیره مهمه ده. څه مو په دغې خبرې پوه شو څه مو مکر الهي شکار نه شو، مکر الهي مو شامل نشي مو باندې، مو دپاره خدای مکر ونه کي. روایاتو نه څو کسان داسې دي ایسه که چیرې دغسې کسان دغه ګروپونه د خدای مکر شکار شوي دي. بس مو تاسو کوشش دا وکړو چې دغو ګروپونه شامل نه شو، دغو ګروپو کې مو تاسو شمولیت اختیار نه کړو. هغوی نه اول ګروپ مولا امیر المؤمنین علیه افضل الصلاة والسلام فرمایش کوي، مولا باندې کلکه درود ختم کوي. دا داسې کسان دي چې د خپل ځانونه خدای مکر نه محفوظ ګڼي، دوی چې خدای مکر مو ته نه رسي، لهذا دا خاسرین دي. هغوی نه اول مولایي الاصرار علی الذنب امن لمکر الله، گناه باندې اصرار کوله، یوه گناه بار بار کوله. یوه گناه یو انسان وشي که نه توبه وکړي، استغفار وکړي، خدای طرف ته وګرځېږي. که یو انسان بار بار یوه گناه انجام کوي، یعنی دا خپل ځان د دې خبرې نه محفوظ ګڼي چې خدای عذابش په ما نه رسي که نه، دغه کس خاسرینو نه دی. یوه ورځ به د پروردګار عذاب دې باندې رسي چې دا پروردګار مکر نه دي خپل ځان محفوظ کړی دی. بار بار یوې ګناه باندې اصرار کولی، یعنی ګناه ځینو کسانو عادت جوړ شي. عزیزان گرامی، جوانان عزیز، اکثر مجمع جوانان تشکیل کوي. زه تاسو لمنه نسم سوال نه کوم څه اندغه عمر دی، اندغه وخت دی څه خپل ځان کې خپل زندګۍ کې د عبادت عادت واچوئ، نه څه د ګناه عادت واچوئ. ځینې کسان ګناه باندې داسې عادي شوي دي چې اوس په ګناه پرې خلای نشي. که یې تا یې پرېږدي، ښه کوشش کوي، ښه زحمت کوي چې ګناه پرېږدي، پرې خلای نشي.
ویلي څه ګناه سره خپل ځان عادت کړی دی. دغه عادت یعنی خدای مکر شکار شوی وشوه. دغه قرآن مجید آیات دی. اکثر خلکو تاسو ذهنو کې دغه سوال هم راځي، اکثر خلک دا سوال کوي زموږ کس پلانکی ګناهګار کس دی، خدای دومره ویر کړي دی، دومره روزي دی ویر کړي دی، خدای دومره ښه پیسه دی، ښه عیش سره زندگی دی کوي. پروردگار یې قرآن مجید کې آیات دی څه خدای څه در حقیقت د خدای مکر شکار شوی دی. خدای دې ته نور هم مهلت ورکوي. ویلی څه کوم کس ګناهانو سره عادت شو کنه بار بار د خدای مخالفت کوي، بار بار خدای مخالفت کوي، وشوه خدای دا بیا خپل ځان باندې حواله کړلو، خدای انداسې پرېښللو څمکه نور یا ګناهونه وکړي څه جهنم آخري طبقې ته ورسېږي. عزیزان گرامی، انسان کله کله وخت کې دومره ګناهانو کې آلوده شي، دومره پست شي څه وشوه راه برگشت هم نه وي ورته. خدای مو داسې حالاتو نه وساته. خدا اول گروپ دی څه د خپل ځان خدای مکر نه محفوظ ګڼي. دویم سر روایتو کې شته انشاءالله بیړې سبینام تاسو زحمت ختموم، هغه تصویف کوله دی، یعنی نن و سبا کوله دی، توبې لیٹ کوله دی، توبه تاخیر کوله دی. انسان که صدمو تا ته خدای نن ښکلې روغه مکاره کړي دی، نن د 19 شپه دی، شب قدر کی اول شب قدر دی، مولا امیر المؤمنین زربات شپه دی. څومره بختور یو څه خدای نن شپه مو ته نصیبه کړي دی. څومره ښکلې روغه موقع دی د توبې، څومره ښکلې خدای مو باندې څومره غټ رحم کړی دی، څه خدای طرف ته برګشت یوه خدای غټ مهلت را کړی دی. بس که چیرې دغه ټایم کې هم انسان توبه لیټ کړله، یعنی دغه ټایم کې هم انسان کومه دی تصویف کوي صافه صافه، یعنی سبا به توبه وکړم نن خیر دی، بل سبا به توبه وکړم. شیطان قرآن مجید کې خدای کنه لا تتبعوا خطوات الشیطان، د شیطان قدمونو باندې پیروي ما کوئ، شیطان قدم باندې پاسه قدم ما کېږدوئ، شیطان پسې ورځ تمام سوی. شیطان خطواتونه یو خطوات دغه دی، شیطان یو قدم دغه دی چې انسان تصویف شکار کوي، یعنی ورته هېڅ خیر دی که نه که نه وي خو سبا به توبه وکړي. دا د شیطان وسوسه دی وروڼو. که څه نن خدای ښکلی روغ مهلت را کړی، بهترین شپه خدای را کړي دی، بهترین مهلت خدای را کړی دی، د نن د توبې ورځ دی. که نن د توبه لیټ کړله یعنی ته خپل ځان د خدای مکر نه محفوظ ګڼې که نه، ته د دې څه خدای مکر به ما شامل حال نشي، کیدای شي بیا د سبا زنده نه وي. عزیزان گرامی، دغه دنیا هره لحظه لحظه د دغې دنیا مشکوکه دی. زه تاسو مجمع نه پوښتنه کوم، ما ته یو کس داسې وایي اوس هغه ته یقین وي چې سبا پورې زنده دی. یو کس شته داسې چې هغه یقین سویلی شي چې سبا پورې زنده یم؟ هیچا ته هم یقین نشته، یعنی د دنیا هره لحظه مشکوکه دی. نو مولا امیر المؤمنین ایسه متعجب دی داسې کس باندې چې هغه مشکوکې دنیا ته شپه ورځه لګیا دی، اما هغه یقیني مرګ دپاره سره تیاري نه کوي. عزیزان گرامی، نو بس اندغه که چیرې توبه انسان ورو پرو لیټ کوي یعنی دا د خدای مکر شکار شوی دی، دا ځان د خپل ځان خدای مکر نه محفوظ ګڼي، اندغه خاسرینو نه دی، اندغه نقصان وټاو کړی دی، انده د نقصان کوي. ورو نن څومره ښکلې روغه شپه دی. نن مولا علی امیر المؤمنین یعصب الدین، زه به داسې وایم څه نن شپې مولا ښکلې روغ جبین باندې څه هغه جبین یې مرغللو سر رنګین شو که نه، نن شپې باندې صرف حسنین نه شول یتیمان، نن شپې مو تاسو ټول یتیمان شو. انا والی ابوا هذه الامه، زه والی د دغه امت پلاران یم. مولا امیر المؤمنین مینې سره څو جملې، څه نن ډېره عظیمه شپه دی. مولا امیر المؤمنین به څه کله سن 40 هجري رمضان را باندې شولو، مولا دغه رمضان نورو کالو رمضانو نه ډېر مختلف.
مولا دغه رمضان باندې څه کله به بهار راووتلې اسمان ته به سترګې وغړولې بیا به ویل الحمدلله دا مغه کال دی څه کوم کال کومې وعدې مو ته خپل ورور پیغمبر وعده راکړې وه نو دې وجې نه ایسدغ سن 40 هجري رمضان هر ورځ به مولای کائنات مولا امیر المؤمنین خپل محرم و نایو محرم کور کې روژه مات کولو کله به د حسن کور ته لوړلو کله به حسین جان کور ته لوړلو کله به ورمنې زینب کور ته لوړلو کله به ورمنې ام کلثوم سلام الله علیهم کور ته لوړلو وشوه نن شپې باندې مولا امیر المؤمنین خپلې لور ام کلثوم سره ولمون څه بیبي ام کلثوم مولا امیر المؤمنین ته شودې راوړلې مالګې راوړله او د مولا باندې څه ډېره ګرانه وه پسندیده نغان هغه د جاو والا نغان وربش والا ټیکاله یې ورته کېښله څه مولا سترګې خپلې لور ته وچاتې کړې ورته وکړه لورې ویلې تا ته پاته نشته څه علي دسترخوان باندې صرف ایکي و شی خوري علي زندګۍ کې چې د دوه شونه دسترخوان باندې نه دي ایښي ایس ورمنه بیبي کلثوم راغله وچا غوړي څه مالګه وچاته کې د کو نه مالګه کې د شودې وچاته کا ایس بیبي سره مولا امیر المؤمنین نوسته یمن کور نه بهر د تړو ژړنګو راغله سکله تړو ژړنګو راغله مولا لور نه پښتنه وکچوک دي سبها د توري ژړنګي بیبیو ته ویله مولا زه نه یم خبر مولا په خپله راووتلو هېڅ کله مولا دروازه خلاصه کړه سترګې د غړوي څه د مولا یو صحابي دی ودی نما دی ودی خپلو څلوېښتو کسانو سره ولاړ دی تورې روبسلي دي مولا خونې نه یې پره اچولي دی هېڅ یورې مولا ودی ته سترګې تاو کړلې ودی دا د زه څه کسان سودیت دی مولا اتا سکله دغه روژه را باندې شوي دی بار بار د تیایي که نه زما سره خپل ورور رسول الله وعده کړې وه ما ته پیغمبر ویلي و څه 19 رمضان باندې به د تا ښکلې روغه ټنډه رنګینه کېږي نن د 19 شپه دی داسې خو نه وي څه نن مغه شپه وي څه تمونه جدا شي موږ زنده وي تا ښکلې روغه نازنین جبین چون رګېږي نو بیا موږ خپلې زندګۍ نه چی کوو علي نن مو راغلي یو څه د تا پره وکړو هېڅ یورې مولا علي سترګې ورته وکړه ودی زه د تا امام یم زه امام تا ته حکم کوم څه شپه لاړ شه هېڅ کله ودی ته مولا حکم وکړلو که نه زړه زړه کې دغه خوف هم اوس کېدای شي د مغه شپه وي دلته د امام حکم هم و نه امام حکم مخالفت کوه شو هېڅ ودی روان شولو مخکې د قدمونه هم خلي ورسته ورسته د ځیري ځیري سترګې هم علي ته غړوي داسې خو نه وي څه نن ورسته بیا علي نه واکسو عزادارو هېڅ ودی راغللو خونې کې شپه تېره کړله خو د خدای راز و څه سبې لمانځه ته نږدې د ودی سترګې پټې شولې لږ غوندې خوبیولې شولو هېڅ کله خوبیولې شولو اسمانو کې اوازونه وچات شول الله قد قتل امیر المؤمنین الله قد انهدم آیا د هدایت هغه ستنې نن منهدمه شوله هېڅ کله دا خبره وکړه ودی کور والا زر په بیړې ودی بیدار که ودی د زه د څه اوازونه اورم زه د اورم څه مولا امیر المؤمنین جبین رنګین شولو ودی ته خو نن د مولا پارې ته لوړ وې ویلې وه پاس شوې وې هېڅ ودی راپاڅېدولو څه ډېر په بیړې بیړې مسجد طرف ته روان و خو سترګې د غړوي څه د مسجد ستنې د خورېږي
ازمکه ټول ازمکې کې زلزله راغلی دی ویلې څه نن مولا امیر المؤمنین جبین باندې ګزار شوی دی ایسه سترګې لږ څه کله مخکې راغللو یو عجیبه منظر یې ولیدلو څه دی کیسې یوه طرف ته حسن جان دی بل طرف ته حسین دی حسن و حسین مولا علی مټو کې نیوللی دی مسجد نه مولا امیر المؤمنین بهار وبستلو وشو دا د ودې ولا کیسه وه ای کې واقعیا تاسو په خدمات کې عرض کوم خو معافیات نه غواړم لږ مینې سره معدات غوږو سره واوروئ ازادارو څه کله مولا امیر المؤمنین مدینې نه دارالخلافت کوفې ته بدان کړلو که نه څه کله کوفې ته مولا امیر المؤمنین راغللو هغه ټایم کې څه کله کوفې ته راغلو مولا خپله خلخانه ځان سره نه راوسته ایسې وارث مولا حسن ته یې ویله حسنه زویه لاړ شه مدینې نه ما لور زینب راوله ما د لور زینب پسې ډېر زړه خوږېږي خو ما حسنه زویه یاد ساته علیک باللیل څه کله یې ما لور زینب راولې بې شپې یې راوله ورځې سفر ولکې ویلې څه زه نه غواړم څه وریانه هم د مولور که جواد چوک وریانه هم نندره ورباندې پرېوځي سترګې ورباندې وغړېږي ازادارو ایسه کله معدات غوږو سره مینو سره څو جملې واوره ایسه کله مولا حسن راغلو مدینې ته خپلې خور ته یې خپل بابا پیغام راوړلو څه مولا امیر المؤمنین ته کوفې ته غوښتې یې ایسه کله ورمنه بیبي مولا حسن سره روانه شوه که نه ایسه لیارې کې درځي څه کله کوفې بازار ته داخله شوله کوفې بازار دروازې سره ورمنه بیبي سره خپلو مولا نور اصحابو سره ملاته قافله ودروله مولا حسن راغللو مولا امیر المؤمنین د خطبه ویر کوي ایسه کله مولا امیر المؤمنین د خطبې حالات کې ولیدلو حسن باندې نندره پرېوته ایسه یې واردوتې حسن او زویا علیک باللیل پام کوه کوفې ته وره پورې مولور زینب داخله نه کي څو پورې شپه نه وي شوي اس یو خدا خبره یوری مولا امیر المؤمنین خطبه ورکاله خطبه ماز کی دی او دو کوفی ولاو نن شپې چوک خلو لبهار و نازوي نن شپې ټول خپل خونو کې کینوي ویلې چې مولور زینب روانه ده ازادارو مولا امیر المؤمنین شپیا په خپله لاړلو ورمنې زینب ته خپلې لور قدردانې لور ته ازادارو دا د تاریخ جمله ده چې مولا امیر المؤمنین د لور جلاب په خپلو لاسو سره ونیوللو په خپله یې د بیبي کجوا کوفې شهر ته داخله کړله وشوه اوس د قیامت څو ټکي واوره ازادارو چې کله کوفې شهر ته داخله کړله یوه ځای کې ورمنې بیبي کجوا ودروله اس یوري ہوتی مقدردانی لوری لگا دا کجاوی پردہ وچاتا کا کجاوی پردہ وچاتا کا او تا کو مقدردانی لوری دادو کوفی چاوک دے لگی زیر زیر وقصا دادو کوفی چاوک دے لگا مخ کی لوڑالا یوری بیا مولا کا فیلا ودروالا بیا یو تولی مگرانی لوری لگا کجاوی پردہ وچاتا کا دوبارائی پردہ وچاتا کا او تا کو مقدردانی لوری دادو کوفی آوال محلہ دے اس کله مخکې څو قدمه لاړل بیا مولا امیر المؤمنین ودروله بیا یې ورته ویله بیبي لکه پرده وچاته که څه کله یې پرده وچاته که ورته کو مقدردانې لورې دا د کوفې بازار دی اس کله دغه خبرې مولا ورته وکړي اس یورې ورمنې بیبي جلال کې راوړل ورته کو بابا که ته د کوفې شهر ښایي نه حسن جان ته یې وښیه محمد بن حنفیه ته یې وښیه حسین ته یې وښیه زه خو کوفې بازار ته نه راوځم زه خو پردې کې خونې کې کېنم ما ته کوفې بازار ویلې ښایي اسې ورېدوته یي مګرانې لورې یوه ورځ به وي ته دغه بازار نه به راشې مقدردانې لورې دغه بازار کې به خطبې آیي مقدردانې لورې څه دغه بازار ته کله راشي ټوله به بامونې لاړ وي مقدردانې لورې اختیامي به بازار نه جاداره نه وي مقدردانې لورې لاسو کې به خلکو سره صدقات ورسره وي
زدانو وش پس کلا ورمنا کفی دا روگ لکنا هر چوس را صدقی ور سراوی اسے یو کاستے سلوس کی صدقہ ور سرا دے غوڑی ساگا صدقہ روشوی یوری ورمنی زینب سو اکرلو اگا صدقائی وڑی بی بی لوس نوا خستلا وچکا نحنو حرام اللہ مدو خدای حرام یو معال رسولیو صدقی منی حرامی دی صدقی نخلو اس کنے صدقہ وچاتا کا زڑی ہوتا وہ خوگی دلو اگر وہ مومین واسطی وہ خوگی دلو وچکو زغورم ستاسو سر لگا خیگاڑا وکم زدغورم ستر کے دگڑم سواری واری بی بیونی دی شنو سرنے وچی دی دیری تگی دی زلگی اوبد تروڑم اس جامی روڑلو اس کنے جامی روڑلو غوڑی صوبو ویر کی سیامنا اگا بی بی دورتے آئی سو جملے وارونلو اس آگا بی بی دورتے آئی ایمان سو حجتو ندی تو وہ حجات دو پارا متا دعا وکوئی دیر شریف خاندان دا ملمی گوئی اسی اور ملن زینب واری قدرداری بی بی دستر کی تاکڑا لی مواری وری لی وڑا وڑا لسنا و چاہت کا ماقی مومین تا دعا وکا اس کمی دعانی دی اول حجات مدا دے سمیڑم سفر کی لوڑ دے دعا وکو سمیڑم خیریات سوا پاس رشی دویم حجات مدا دے سو دعا وکو سیمو خیل خانائی توسو پیشان تیا سیرال ماشا دریم حجات مدا دے سیمو مدینے کی وہ ورمنہ دے زیناب دے نبی کی دعا وکو ماتا دو ورمانی زینب زیارات نصیب شی اس یو خدا خبر ہوا یوری دو ورمانا بی بیوتی ام حبیبہ وشو سوال دا براد ہے ورمانی زینب زیارات وکا اس یو خدا خبر ہوا ام حبیبہ جلال کی روگلا خبردار ایمان ورمانی عباس خوندی ارور دے خبردار ایمان من اکبر گوندی وری آرده ایمان من بازار و تانا رسی و تکام حبیبا مباد هر چاقو سیکری دی تا هم چاقو ساوکا اما زمغا زینابیم که گوڑی تا باز سیاراتو وکی لگتا وہ خوڑی تسترگی وگڑوا که گوڑی اکبر وکسی لگی نیسی سار تسترگی وگڑوا